السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم قدرمنو محترم اوریدونکو تیر پروگرام کی مونگا د نبی علیه السلام طائف طرف ته د سفر واقعیت تفصیل سره ذکر کړی و. په طائف کې نبی علیه السلام ډیر مشقتونو سره مخ شو. د هغې نه مخکې په شعب ابي طالب کې نبی علیه السلام 3 کالو پورې محصور. په دغه زمانه کې نبی علیه السلام ته ډیر مشقتونه ورسول شو. د الله جل وعلا دستور دا دی چې د ډیرو زیاتو مشقتونو او تکلیفونو وروسته الله پاک انسان ته اعزاز ورکوي. انسان چې د دین دپاره تکلیف برداشت کی، بې عزتی برداشت کی، رسوایی برداشت کی، نو الله پاک دی اوچتوي، دې ته مقام ورکوي، دې ته شان ورکوي. نبی علیه السلام ډیر تکلیفونه برداشت کړل. الله جل شانه اوس د نبی علیه السلام د اعزاز اراده او فرمایله، او الله جل شانه نبی علیه السلام اسمانونو ته راوبلو او هلته ورته خپل عجایبات وښودل. د نبی علیه السلام اسمانونو ته تلل دې ته معراج ویل کېږي. دې ته الله رب العزت په قرآن پاک کې اشاره کړې ده، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. الله پاک جل شانه نبی علیه السلام د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتو په یوه شپه کې، او بیا د مسجد اقصا نه سدرة المنتهی ته، او بیا د هغې نه بره بوتلی دی. قرآن مجید کې د دین تعبیر په اسرا او په اسرا سره شوی دی. یو اسرا ده او یو معراج دی. د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته تلل د دینه علماء کرام تعبیر په اسرا سره کوي، او بیا د مسجد اقصا نه اسمانونو ته تلل د دینه تعبیر په معراج سره کوي. مسجد حرام نه مسجد اقصا ته تللو ته اسرا ولی ویل کېږي؟ قرآن مجید هم دې لپاره د اسرا لفظ استعمال کړی دی. اسرا په لغت کې ویل کېږي د شپې سفر کولو ته. چونکې نبی علیه السلام د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته د شپې د براق په ذریعې سره بوتل شوی دی، نو ځکه دې ته اسرا وایي. او بیا د مسجد اقصا نه اسمانونو ته تلل دې ته معراج ولی وایي؟ معراج په لغت کې پوړی ته ویل کېږي. بعضو روایاتو کې راځي چې مسجد اقصا نه نبی علیه السلام اسمانونو ته بوتل کېده، نو پوړی راوړل شولې د الله جل شانه له طرف نه، او په هغې باندې نبی علیه السلام وخته، نو ځکه دې واقعې ته معراج وایي. بیا د دې معراج اطلاق په دې ټوله واقعه باندې هم کېږي. د معراج دا واقعه دا د نبی علیه السلام یو عظیمه معجزه ده. د الله جل شانه له طرف نه د نبی علیه السلام اکرام دی، اعزاز دی. نبی علیه السلام الله پاک اسمانونو ته څه لپاره بوتلی دی؟ الله جل شانه فرمایي لنریه من آیاتنا، دې لپاره چې موږ ورته خپل آیاتونه، خپل عجایبات وښیو. او همداسې وشوله. الله رب العزت د معراج په دې واقعه کې نبی علیه السلام ته ډیر شی عجایبات ښودلی دي. د معراج دا واقعه د نبوت په کم کال باندې راپېښه شوې ده، په دې کې د مورخینو حضراتو ډیر زیات اختلاف دی. علامه ادریس کاندلوی رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې 10 اقوال ذکر کړي دي. د علماء کرامو د معراج د واقعې په بابت کې چې دا په کم کال کې شوی دا 10 اقوال دي،
او بیا هغې لیکلي دي چې په دې لسو اقوالو کې او په دې لسو ویناګانو کې راجحه وینا هغه دا ده چې د معراج واقعه د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د وفات کېدو نه وروستو او د بیعت عقبه نه مخکې شوې ده. دا تقریبا 11 کال راځي. نو د معراج دا واقعه په 11 کال د نبوت باندې را پیښه شوې ده. بیا په دغه 11 کال د نبوت باندې د معراج دا واقعه په کومه میاشت کې را پیښه شوې ده. نو علامه زرقانی رحمت الله علیه په دې باب کې تقریبا 15 اقوال ذکر کړي دي چې دا واقعه یا په ربیع الاول کې را پیښه شوې ده، یا په ربیع الثانی کې، یا په رجب کې، یا په رمضان کې، یا په شوال کې. بهرحال په دې 15 میاشتو کې یوه میاشت وه چې الله رب العزت خپل محبوب ځان طرف ته راوبله او هغه ته عجایبات وښودل. د معراج دا واقعه دا د ډېرو زیاتو صحابه کرامو نه نقل ده. علامه نووي رحمت الله علیه د 26 راویانو نومونه ذکر کړي دي. 26 صحابه کرام علامه نووي رحمت الله علیه نقل کړي دي چې د هغوی نه د معراج دا واقعه نقل شوې ده. د معراج په دې واقعه کې نبی علیه السلام کم عجایبات لیدلی دي. واقعه کم ځای را پیښه شوې ده او په څنګه طریقې سره نبی علیه السلام مسجد اقصی ته بوتلی شوی دی او بیا اسمانونو ته خېجولی شوی دی. په دې باندې علامه حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب کې ډېر ښکلی بحث کړی دی او هغه ټول روایات یې جمع کړي دي کوم چې په مستند کتابونو کې نقل شوي دي. نبی علیه السلام د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته چې بوتلی کېده دا وخت کې شپه وه. نبی علیه السلام آرام فرماو. روایت په دې کې مختلف دي. د بخاری شریف د روایت مطابق نبی علیه السلام په حتیم کې ملاستو. امام واقدی رحمت الله علیه نقل کړي دي چې نبی علیه السلام دغه وخت کې په شعب ابي طالب کې آرام فرماو. د طبرانی شریف د روایت مطابق نبی علیه السلام دغه وخت کې د حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها په کور کې آرام فرماو. او بعضو روایتو کې راځي چې نبی علیه السلام په خپل کور کې تشریف فرماو او آرام فرماو. محدثینو حضراتو د دې ټولو روایاتو په مابین کې جمع کړې ده چې نبی علیه السلام د حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها په کور کې آرام کولو. د حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها کور د شعب ابي طالب سره بالکل نږدې دی، نو ځکه بعضو روایاتو کې تعبیر په شعب ابي طالب سره شوی دی. او بیا بعضو روایاتو کې دا راغلی دی چې نبی علیه السلام وفرمایل چې زه په خپل کور کې تشریف فرماوم. نو چونکې نبی علیه السلام د حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنہ کور کې سکونت اختیار کړو، نو ځکه د ام هانی رضی الله تعالی عنها د کور نه په خپل کور سره تعبیر کړی دی. او په کومو روایتو کې راځي چې نبی علیه السلام په حتیم کې آرام فرماو. نو نبی علیه السلام د حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها په کور کې آرام فرماو. د هغه ځای نه جبرائیل علیه السلام پاس او د هغه ځای نه راغلی دی او بیا چونکې د خوب اثراتو نو په حتیم کې هم بیا لږ غوندې آرام کړی دی. نو په دې تفصیل سره ټول روایت په خپل مابین کې راجمع شو. نبی علیه السلام د حضرت ام هانی رضی الله تعالی عنها په کور کې آرام فرما دی. د دوانو جهانو سردار فرمایي چې زه ګورم چې چت اوښلولی شو او حضرت جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو. اوس حضرت جبرائیل علیه السلام په دروازه باندې هم راتلی شو، خو چت یې دې لپاره شلولی دی چې اشاره وکړي دې خبرې ته چې تا باندې څه
عجایب هغه لیدونکي دي. تا باندې به داسې واقعات لیدل کېږي چې هغه به خارق للعادت وي، د عادت نه به بالکل خلاف وي، عادت بشلی. او بعض علماء کرام فرمایي چې په دې کې د نبی علیه السلام شق صدر طرف ته اشاره ده، چې څنګه چت اوشلول شو او فرشته لاندې را نازل شوله، نو لږ ساعت بس به ستا سینه شلیږي، ستا شق صدر به کېږي. د طبرانی شریف د روایت مطابق نبی علیه السلام فرمایي چې زه په داسې حالت کې وم چې لږ اوده او لږ ویښ وم. 3 کسان رالل، یو کس بل ته وی په دې کې هغه پیغمبر کم یو دی. نبی علیه السلام په دغه وخت کې د حضرت حمزه او د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنهما سره تشریف فرما و آرام فرماو. یو طرف ته حمزه رضی الله تعالی عنہ ملاستو، بل طرف ته جعفر رضی الله تعالی عنہ ملاستو. فرشتي تپوسو کو په دې کې هغه پیغمبر کم یو دی، بل ورته ویلې چې کم پکې خدي هغه پیغمبر دی. نو د درې ورته ویلې چې کم پکې خدي ناغه ځان سره راواله. نبی علیه السلام د ام هانی رضی الله تعالی عنها د کورنا را پاسول شو. حرم شریف ته نبی علیه السلام راغی، په حتیم کې لغوند آرام وکړو او بیا فرشته رااله او د نبی علیه السلام سینه مبارکه اوشلوله. مونږه مخکې په یو پروګرام کې د دې خبرې تذکره کړې وه چې د نبی علیه السلام شق صدر 4 ځله شوی دی. د حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها په کور کې چې کله 10 کاله عمر شو او چې کله ورته نبوت ملاوېده او چې کله نبی علیه السلام اسمانونو ته خېجولی شو، نو دا هغه 4م شق صدر دی. فرشته رااله د نبی علیه السلام سینه مبارکه او خېټه مبارکه اوشلوله، د هغې نه زړه مبارک روغ کو، د سرو زرو یو لوښی راوړلی شو، په هغې کې د زمزم اوبه وې، د زمزم په اوبو باندې د نبی علیه السلام زړه مبارک ووینځلی شو. بعضې محدثین حضرات فرمایي چې دا فرشتې دپاره خو دا ممکنه وه چې آب کوثر یې راوړو او د نبی علیه السلام زړه مبارک یې انځلی و، خو د زمزم په اوبو باندې د نبی علیه السلام زړه ووینځه. دې کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې د زمزم اوبو دا د آب کوثر نه افضل دي. بیا یو بل لوښی راوړلی شو، هغه د ایمان او د حکمت نه ډک و. نبی علیه السلام فرمایي زما زړه په هغه لوښي کې چې کم ایمان او کم حکمت و، نو د هغه ایمان او د حکمت نه زما زړه ډک کړی شو او بیا زما زړه په سینه کې کېښودی شو او سینه وګنډلې شوله او په ملا راته مهر د نبوت ووهلی شو. معراج نه مخکې چې د نبی علیه السلام شق صدر شوی دی، په دې کې حکمت دا دی چې کله نبی علیه السلام سدرة المنتهى ته تشریف وړي نو ډیر زیاته عجایبات به نبی علیه السلام ته ښودلی کېږي او بیا به د الله رب العزت سره ملاقات کوي، د الله رب العزت سره به خبرې اترې کوي. د الله جل شانه د نور برداشت هر څوک نشي کولی. نو د نبی علیه السلام شق صدر وشو او په زړه کې ایمان او حکمت واچولی شو. په دې کې غرض دا و چې نبی علیه السلام بره لاړ شي، د الله جل شانه ملاقات کوي، چې د نبی علیه السلام سینه د الله جل شانه د ملاقات او د دیدار برداشت وکړي شي. په دې بنیاد د نبی علیه السلام شق صدر وشو. د شق صدر نه وروستو یو سپینه سورلي نبی علیه السلام ته راوستل شوله چې هغې ته براق ویل کېږي. دا د خر نه لږه غوندې غټه وه او د خچر نه لږه غوندې وړه وه او د دې دومره تیز رفتار و چې د دې یو قدم به د سترګو د نظر د انتها برابر و، چې کوم ځای کې نظر لګي د نظر د انتها برابر به د دې یو قدم و. په هغې باندې نبی علیه السلام ته زین کېښودلی شو. نبی علیه السلام چې په هغه براق باندې سور شو
نو براق شوخي او مستی شروع کړله. حضرت جبرائیل علیه السلام مته فرمایل چې تا باندې څه چلو شو، مستی ولې کې؟ د نبی علیه السلام نه زیات معزز انسان هغه په تا باندې سولی نه کړي. دا کم شخصیت چې په تا باندې سور دی دا د الله جل شانه په نسبت باندې د ټول نه معزز انسان دی. دا خبره چې براق وریده نو خوله شو د ډېر شرم د وجې نه، او د براق چې دا مستی او شوخي شروع کړې وه نو دی د غصې د وجې نه دا د ډېر زیات شوق او د ډېر زیات محبت د وجې نه هغه ته هم پته لګېده چې د دواړو جهانو سردار زما د پاسه کېناسته، د دې نه بل اعزاز او بل اکرام څه کیدی شي. نو د دې دا شوخي او دا مستی د ډېر زیات شوق د وجې نه وه. د نبی علیه السلام شخصیت داسې و چې د انسانانو سره مینه او محبت او د زناورو سره هم مینه او محبت او بلکې د غیر ذی روح څیزونو هم د نبی علیه السلام سره مینه او محبت او لکه بعضو روایتو کې راځي چې نبی علیه السلام په یو غر باندې تشریف وړو، هغه غر د ډېر شوق د وجې نه حرکت شروع کو. نبی علیه السلام ورته اشاره وکړه چې چپ شه او سم شه، ساکن شه، پتا باندې یو نبی دی او یو صدیق دی او 2 شهیدان دي، صدیق ابوبکر او شهیدان عثمان او عمر رضی الله تعالی عنهما. نو دا براق دا شوخي او دا مستی دا د ډېر زیات شوق او د ډېر ذوق د وجې نه وه. نبی علیه السلام په هغه براق باندې سور شو. بعضو روایتو کې راځي چې جبرائیل علیه السلام ورپسې هم شاته سور شو، او بعضو روایتو کې راځي چې میکائیل علیه السلام ورسره هم و. میکائیل علیه السلام د نبی علیه السلام د سولې واګې نیولې وې. کله چې نبی علیه السلام بیت المقدس طرف ته روان شو نو په داسې یو ځمکه باندې تېرېدل وشو چې په هغې کې ډېر زیات د کجوري بوټي وو. جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وفرمایل چې کوشه او دلته 2 رکعاته نفل وکړه. نبی علیه السلام هلته نفل وکړل. جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې دا یثرب یعنی مدینه منوره ده، کم ځای ته به چې ته هجرت کې. اوس چې کم ته مدینه منوره ویل کېږي د نبی علیه السلام د هجرت نه مخکې به هغې ته یثرب ویل کېده. هغه د بیمارو جړله وه، د بیمارو یو منبع وه. د نبی علیه السلام په هجرت سره د رحمتونو مرکز وګرځېده. نو دې روایت کې د یثرب لفظ دا د هغه وخت په اعتبار سره راغلی دی. بیا نبی علیه السلام مدینې منورې ته د یثرب ویلو نه منع فرمایلې ده. دلته نبی علیه السلام 2 رکعاته لمونځ وکړو. بیا په سورلۍ باندې سور شو. یو سپینه ځمکه وه، په هغې باندې تېرېدل وشو. نبی علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام وفرمایل کوشه او دلته لمونځ وکړه. هلته نبی علیه السلام لمونځ وکړو. جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې دا مدین دی. بیا نبی علیه السلام په سورلۍ سور شو. په بیت اللحم باندې تېرېدل وشو. هلته جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل حضرت دلته لمونځ وکړئ. نبی علیه السلام لمونځ وکړو. جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې دا د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو ځای دی، دلته عیسی علیه السلام پیدا شوی و. او بعضو روایتو کې راځي چې نبی علیه السلام توري سینا ته ورسېده. نو جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې دلته لمونځ وکړه. هلته چې لمونځ وکړو جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې دا هغه ځای دی، دا هغه مبارکه اونه ده چې کم ځای کې الله جل شانه د موسی علیه السلام سره خبرې اترې کړې وي، او د هغې د وجې نه موسی علیه السلام ته کلیم الله ویل کېږي. نبی علیه السلام په براق باندې سور دی. په لاره کې په یو بوډۍ باندې تېرېدلو شو. هغه بوډۍ نبی علیه السلام ته آواز ورکړ. جبرائیل علیه السلام وفرمایل حضرت مخکې ځای دې توجه مه کوئ. چې مخکې لاړل یو بوډا سړی په نظر باندې راغی. هغه هم نبی علیه السلام ته آواز ورکړ. جبرائیل علیه السلام وفرمایل حضرت مخکې ځئ.
مخکې په یو جماعت باندې تیریدل وشو، هغه جماعت نبی علیه السلام ته په دې الفاظو سلام وکړو: السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، السلام علیک یا حاشرو. جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وفرمایل دوی له سلام جواب ورکړي. بیا وروستو جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وفرمایل چې په لاره کې چې کومه بوډۍ ښځه ولاړه وه دا دنیا وه، د دنیا عمر دومره پاتې دی څومره چې د دې بوډۍ عمر پاتې دی، زیات تیر شوی دی لږ پاتې دی. او کم بوډا سړی چې په لاره کې ولاړو دا شیطانو د هغه مقصد تاسو لره خپل ځان طرف ته مایله کول او متوجه کولو. او کم جماعت چې په تاسو باندې سلام واچو دا حضرت ابراهیم، حضرت عیسی او حضرت موسی علیهم السلام. د مسلم شریف یو روایت دی، حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیه السلام او فرمایل چې د معراج په شپه زما په موسی علیه السلام باندې تیریدل وشو، په قبر کې ولاړو او مونځ یې کو. همدغه د براق د سورلۍ واقعه ده. نبی علیه السلام ته عجایبات ښودل کېږي. نبی علیه السلام په براق باندې سور دی، په لاره کې په یو قوم باندې تیریدل شو. د تانبې غټ غټ نوکونه دي او په هغې باندې خپل مخ او خپله سینه ګرئ او ځان یې زخمی کړی دی. نبی علیه السلام د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا کم خلق دی. جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل دا هغه خلق دي چې د خلکو غوښې خوري، یعنی د خلکو غیبتونه کوي او د هغې عزتونه تار تار کوي. په یو بل کس باندې د نبی علیه السلام تیریدل وشو، په یو نیر کې لمبو وخي او د کاڼي نه نوړی جوړی او هغه تیری. نبی علیه السلام تپوس وکړو دا څوک دی؟ جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل دا سودخور دی. په دغه سفر کې د نبی علیه السلام په یو بل قوم باندې تیریدل وشو چې هغې تخم کري. تخم وکري، په یو ورځ کې هغه تخم زرغون شي او هغې کټ کی، او چې کټ یې کی نو بیا امقه رنګې را زرغون شي لکه څنګه چې مخکې وي. د دواړو جهانو سردار تپوس وکړو چې دا څه چل دی؟ جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل دا هغه خلق دي چې د الله په لار کې جهاد کولو، دا مجاهدین دي. دوی ته د دوی نیکي 700 چنده ورکول کېږي، 700 چندو پورې د دې نیکي زیاتیږي. او دا خلق چې د الله په لار کې سم خرج کوي، الله پاک د هغې ډېره ښکلې بدله ورکوي. د نبی علیه السلام په یو بل قوم باندې تیریدل وشو چې د هغوی سرونه په کاڼو باندې چقني کولی شي، او چې سرونه چقلي شي نو بیا سرونه ټیک شي او بیا دوباره په کاڼو باندې د هغې سرونه چقني کولی شي. دا سلسله دقه رنګې جاری ده او ختمیږي نه. نبی علیه السلام تپوس وکړو جبرائیله دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل دا هغه خلق دي چې په فرض مونځ کې سستی کوي، فرض مونځ له نه ځي. په یو بل قوم باندې د نبی علیه السلام تیریدل وشو چې هغوی په خپلو شرمګاهونو باندې شاته او مخې ته کپړې لګولې دي او دا اوښ او دا غوی غوندې سریږي، او د هغې خوراک څه دی؟ ګیا نه خوري، بل څه نه خوري. هغې زقوم، د جهنم غنې او د جهنم کاڼي خوري، دا د هغې خوراک دی. نبی علیه السلام تپوس وکړو دا کم خلق دي؟ جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې دا هغه خلق دي چې د خپلو مالونو زکات نه ورکوي. د زکات میاشت راشي او په دې باندې زکات فرض دی او دی د الله د مال نه الله له زکات نه ورکوي، فقراو مساکین له زکات نه ورکوي. نو د قیامت په ورځ باندې به د زناورو غوندې سریږي او زقوم او د جهنم کاڼي به خوري.
په یو بل قوم باندې د نبی علیه السلام تیریدل وشو. 2 کټوۍ پرتی دي، په یو کټوۍ کې ښایسته پخه شوې غوښه پرته ده او په بله کټوۍ کې کچا او سخا شوې غوښه پرته ده. دا خلک هغه پخه غوښه نه خوري چې کومه مزیداره ده، ښکلې ده، سخانه ده. دوی هغه کچا او سخا شوې غوښه خوري. نبی علیه السلام تپوس کو دا کوم خلک دي؟ جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل چې دا ستا د امت هغه سړی دی چې هغه ته الله پاک حلاله او پاکه بیبي ورکړې ده، خو د هغې نه باوجود دی یو زناکارې او بدکارې ښځې سره شپه تیری. او دا ستا د امت هغه ښځه ده چې هغې ته الله پاک حلال او پاک خاوند ورکړی دی او د هغې نه باوجود بدکاری کوي، زنا کوي. په دغه سفر کې د نبی علیه السلام تیریدل په یو لرګي باندې وشو چې بالکل د لارې په منځ کې پروت دی او کم سیز هم چې د هغې سره جوخ تیریږي، که کپړه ده او که بل سیز دی، نو دا لرګي هغه سیز شلی. نبی علیه السلام د دې باره کې د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو. جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل دا لرګي چې د لارې په منځ کې پروت دی او کم سیز چې تیریږي هغه شلی، دا د هغه خلکو مثال دی ستا په امت کې چې هغوی په لاره کې پټ ناست دي او په لاره باندې چې څوک هم تیریږي نو ډاکه اچوي او د هغه نه مال او حال اخلي. د نبی علیه السلام تیریدل په دې سفر کې په یو قوم باندې وشو چې هغوی د لرګو یو غټ بوج او یو غټ پنډ جوړ کړی دی. دومره پنډ یې جوړ کړی دی، دومره بوج یې جوړ کړی دی چې د هغې د اوچتولو طاقت یې نشته دی. نو دستور دا دی چې ته د لرګو یو بوج او یو پنډ جوړ کړي او د هغې د اوچتولو طاقت ستاني نه، د هغې نه به لږ غوندې لرګي کم کړي چې اوچته یې کړی شي. خو د دې قوم حالت ډېر زیات عجیبه و. په ځای د دې چې د دغه پنډ نه او د دغه بوج نه دوی لرګي کم کړي وو، دوی به نور لرګي راوړل او د دغه پنډ د پاسه به یې اچول. نبی علیه السلام تپوس وکړو چې دا څه شی دی؟ جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل چې دا ستا د امت هغه انسان دی، هغه سړی دی چې په هغه باندې د حقوق العباد او د امانتونو یو لوی بوج پروت دی. نو دله پکار دا دی چې دی دا بوج د ځان نه سپک کي، ځکه چې دا کم بوج د ده د سټ د پاسه پروت دی، دا دی نشي اوچتولی. کم امانتونه او کم حقوق العباد چې د ده سره دي هغه دی نشي ادا کولی. نو دله خو پکار دا دی چې دی دا امانتونه ادا کی او حقوق العباد ادا کی، ځان نه بوج سپک کی، په ځای د سپکولو نه دی نور حقونه په خپل سر باندې اچوي. په دې سفر کې د نبی علیه السلام تیریدل په یو بل قوم باندې وشو چې د هغې جبې او د هغې شونډې هغه د اوسپنو په قینچو باندې کټ کیږي او چې کله کټ شي نو بیا صحیح سالم شي. بیا د اوسپنو په قینچو باندې کټ کړي شي، چې کټ شي نو بیا صحیح شي. دا سلسله دقه رنګې جاری ده، ختمیږي نه. شونډې او جبې کټ کیږي او بیا ټیک کیږي. نبی علیه السلام تپوس وکړو چې دا څه دي؟ نو جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل چې دا ستا د امت هغه واعظان دي چې په خپل وعظ باندې په خپل عمل نه کوي. د نبی علیه السلام تیریدل په دې سفر کې په ډیرو زیاتو عجایباتو باندې شوی دی او د دې سفر او د دې اسراء او د دې معراج بنیادی غرض هم الله جل شانه دا ذکر کړی دی لنریه من آیاتنا، چې زه ورته خپل عجایبات وښیمه. نو ډیر عجایبات الله جل شانه نبی علیه السلام ته ښودلی دي. د دغه عجایباتو نه
یو دا هم دی چې د نبی علیه السلام تیرېدل په یو ورکوټي کاڼي باندې وشو. د هغې نه یو غټ غویی پیدا شو او بیا هغه غویی په دې کاڼي کې واپس تلل غوښتل خو نه شو تللی. نبی علیه السلام تپوس وکړ دا څه شی دی؟ جبرائیل علیه السلام ورته وفرمیل دا د هغه کس مثال دی چې هغه د خپلې خولې نه یو غټه خبره وباسي او بیا په هغې باندې خپېماني هغه واپس اخیستل غواړي خو واپس کولو باندې قادر نی. د نبی علیه السلام تیرېدل په یو ځای باندې وشو. د هغه ځای نه ډېره ښکلې خوشبو راتله. نبی علیه السلام تپوس وکړو. جبرائیل علیه السلام ورته وفرمیل دا د جنت خوشبو ده. په یو بل ځای باندې تیرېدل وشو. د هغه ځای نه ډېر څښا بوی راته. نبی علیه السلام تپوس وکړو. جبرائیل علیه السلام ورته وفرمیل دا د جهنم بدبو ده. د بیهقي شریف روایت دی د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی. نبی علیه السلام فرمایي چې د ښي طرف نه یو آواز کوونکي ما ته آواز وکړو او ویلې چې ما ته وګوره زه تا نه د یو خبرې تپوس کومه خو ما هغه ته د هغه د خبرې جواب ورنک. بیا ګس طرف نه یو آواز کوونکي ما ته آواز وکړو چې ما ته لږ وګورئ تاسو نه د یو خبرې تپوس کومه هغه له مې هم جواب ورنک. بیا مې په یو ښځه باندې نظر پرېوته چې خپل لاسونه یې کولو کړي او هر قسمه زیب و زینت او آرایش چې کوم الله رب العزت پیدا کړی دی نو په هغه ښځه باندې او هغې ما ته وویل چې ای محمده ما ته لږ وګورئ تاسو نه د یو خبرې تپوس کومه خو هغې طرف ته مې هم توجه نه کړله. جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وفرمایل چې د ښي طرف ته چې کوم آواز کوونکي تا ته آواز وکړو دا د یهودو داعي و. که تاسو دته جواب ورکړو نو ستاسو امت به یهودي شوی و. او د ګس طرف ته چې کوم داعي تاسو ته آواز وکړو نو دا د عیسایانو داعي و. که د ده جواب هم ورکړو نو امت به م عیسایي شوی و. او کومه ښځه چې تاسو ولیده چې په هغې باندې زیب و زینت او دا دنیا وه که دې ښځې ته دې آواز ورکړو نو ستا امت به دنیا له په آخرت باندې ترجیح ورکوله. دنیا به یې غوره کړې وه. نبی علیه السلام په لاره کې د عجایبات ولیدل او په براق باندې سور بیت المقدس ته راورسېده. نبی علیه السلام چې بیت المقدس ته تشریف راوړو د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی مسلم شریف نقل کړی دی. نبی علیه السلام خپل براق د هغه حلقې پورې وتړه کومو پورې به چې انبیا علیهم السلام خپل سورلۍ تړلی. او بعضو روایتو کې راځي چې په بیت المقدس کې یو کاڼی و. جبرائیل علیه السلام راغی او په هغه کاڼي کې ګوته ورکړه په هغې کې سوري وکړو او هغه سوري کې نبی علیه السلام بیا خپله سورلي تړلې ده. د سورلۍ د تړلو نه چې نبی علیه السلام فارغ شو جبرائیل علیه السلام ورسره دی د بیت المقدس صحن ته چې د دواړو جهانو سردار رسېده نو جبرائیل علیه السلام ورته وفرمیل چې ای محمده آیا تاسو الله رب العزت نه سوال کړو الله رب العزت تم درخواست کړو چې تاسو ته حور عین وښیي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې او ما د الله رب العزت نه د حور عین د لیدلو سوال کړو. جبرائیل علیه السلام ورته وفرمیل دا مخامخ چې کوم ښځې ولاړې دي د دې خواله لاړ شئ او په دوی باندې سلام وکړئ. نبی علیه السلام فرمایي زه لاړم په هغې مې سلام وکړو ما ترې سلام جواب ورکړو ما دې تپوس وکړو چې تاسو د چا دپاره یې؟ نو هغه حورو راته وویلي چې مونږ ټولې نیک یو او ښایسته یو او د داسې سړو ښځې وو
چې هغه پاک دي، صفا دي، ګنده نه دي. مونږ به همیشه یو، مونږ به چېرته جنت نه جدا کیږو نو، مونږ به همیشه جمدی یو، مونږ به چېرته مړی کیږو نه. د دوی سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبرې اترې وشولې. د هغې نه وروستو نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسجد اقصا کې په بیت المقدس کې 2 رکعاته مونځ وکړو چې دا تحیت المسجد مونځ و. د دغه تحیت المسجد مونځ نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فارغ شو نو ډېر سړي ولیدل چې هغه راجمع شوي دي. یو مؤذن اذان وکړو، بیا اقامت وشو، مونږ ټولو صف جوړ کړی دی او په دې انتظار باندې چې اوس به امامتي څوک کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې جبرائیل علیه السلام زما لاس ونیو او زه یې مخکې کړم او ما ته وویل چې ته مونځ وکړه. زه مخکې شوم، ما د مونځ امامتي وکړله. چې کله د مونځ نه فارغ شوم، جبرائیل علیه السلام راته وویلې چې تا ته پته لګي چې ستا شاته کومو خلکو مونځ وکړو دا څوک دي؟ ما ورته ویل چې ما ته خو پته نه لګي. جبرائیل علیه السلام راته وویلې چې څومره پیغمبران ستاسو نه مخکې راغلي دي هغه ټولو پیغمبرانو تا پسې شاته مونځ وکړو، او د دې وجې نه نبی علیه السلام ته امام الانبیا ویل کېږي. نبی علیه السلام د ټولو پیغمبرانو په مسجد اقصا کې امامتي کړې ده. دا د نبی علیه السلام شان دی او د نبی علیه السلام ډېر لوی مقام دی. کله چې نبی علیه السلام د مانځه نه فارغ شو نو بیا د نبی علیه السلام د فرشتو سره ملاقات شوی دی. فرشتو د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا تا سره څوک دي؟ نو جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل چې دا محمد رسول الله دی، خاتم النبیین دی. فرشتو عرض وکړو چې ای جبرائیله، آیا د الله جل شانه له طرف نه دته پیغام د ملاقات او د رابلنې راغلی دی چې دې اسمانونو ته راشي؟ ځکه اسمانونو ته څوک د الله جل شانه د بلنې نه بغیر نشي تللی. جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې او. نو فرشتو بیا وفرمایل چې الله جل شانه دې په ده باندې رحمت نازل کی، دا ډېر ښه رور او ډېر ښه خلیفه دی، یعنی دې زمونږ رور دی او د الله جل شانه خلیفه دی. د دې نه وروستو بیا د نبی علیه السلام د انبیا علیهم السلام د ارواحو سره ملاقات شوی دی او ټولو ارواحو د الله جل شانه حمد او ثنا بیان کړې ده. ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو، هغوی په خپلو الفاظو کې د الله جل شانه حمد او ثنا بیان کړه چې زه د الله پاک خلیل یم، ما ته ډېر عظیم ملک را کړی دی وغیره. موسی علیه السلام د الله جل شانه حمد او ثنا بیان کړله. حضرت داود علیه السلام د الله پاک تعریف وکړو، د الله پاک حمد وکړو، د الله پاک ستایش وکړو. حضرت سلیمان علیه السلام د الله پاک حمد بیان کړ. بیا حضرت عیسی علیه السلام د الله پاک حمد او تعریف بیان کړ چې کوم انعامات په هغوی باندې الله جل شانه کړي دي، کم کرامات هغوی ته الله جل شانه ورکړي دي، د هغوی ټولو تذکره یې وکړله. او د هغې نه وروستو بیا د دواړو جهانو سردار حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل شانه حمد او تعریف په خپلو الفاظو کې بیان کړ. دا د نبی علیه السلام د انبیا علیهم السلام د ارواحو سره ملاقات دی. د دې نه وروستو بیا نبی علیه السلام اسمانونو ته خېجولی شوی دی چې هغې ته معراج ویل کېږي، او د بیت المقدس پورې د مسجد حرام نه چې کوم سفر دی نو دې ته اسراء ویل کېږي. نو دې ځای پورې د اسراء واقعه پوره شوله. د دې نه وروستو بیا د نبی علیه السلام سدرة المنتهی ته تک شوی دی، اسمانونو ته تک شوی دی، او بیا په اسمانونو کې د مختلفو انبیا علیهم السلام سره ملاقاتونه شوي دي.
د الله جل شانه سره هم کلام شوی دی او بعضې عجایبات د دواړو جهانو سردار هلته لیدلی دي. انشاءالله العزیز په راتلونکي پروګرام کې به د دغه ټولو عجایباتو او د انبیاء علیهم السلام سره د ملاقات او د الله جل شانه سره د هم کلام کېدو دا واقع به انشاءالله العزیز تفصیل سره بیانو. زمونږ د پروګرام ټیم په دې وخت کې خپل اختتام او پای ته ورسېده. خپل رور کفیل احمد حقانی ته ورکې اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.